د زړونو سکون دا واحد د الله په یاد کې دی. دا یاد ساتئ، د زړه سکون دا نه په مال کې شته دی، نه په پیسه کې شته دی، نه په جایداد کې شته دی، نه په غټو غټو عهدو کې شته. واحد د زړه سکون دا یو داسې څیز دی چې دا د الله په یاد کې دی. ځکه قرآن کې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی وایي د زړونو اطمینان چې دی دا موږ په خپل یاد کې ایښی، په خپل ذکر کې ایښی دی. نو د ورځې یوه حصه داسې ځان ته مقرروئ چې په دې کې تاسو د الله رب العزت ذکر کوئ، هغه که د سحر وي او که د مازدیګر وي، خو یو وخت داسې ضرور مقررول پکار دي چې په هغې کې سړی لږ په تنهایي کې کینی او په سکون او اطمینان سره د الله ذکر وکړي. ذکرونه ډیر دي، حدیث کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله. نبی علیہ السلام فرمای افضل ذکر د لا اله الا الله د دین علاوه سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، ډیر داسې اذکار دي. مونږ او تاسو په کار دي چې دا په خپل زندګۍ کې راولو، دا په خپل عمل کې راولو، نو ان شاء الله د ژوند سکون به چې دا بحال شي.